ضرورت پوره کې غاړه به نه ورکې که غاړه دې ورکړه دا ستا دپاره د تباهۍ سبب ګرځي. یو خبره. بل نبی علیہ السلام فرمای احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. محبوب ترین عمل الله ته هغه دی چې هغه قایم او دایم وي، معنی مستقلی. یو سړی دی په یو ورځ باندې به 1000 رکعاته نفل وکړي لیکن بیا چېرته 2 رکعات هم نه کوي، دا ښه سړی نه دی. یو سړی دی 2 رکعاته کوي خو روزانه لګیا دی، وایي نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی رب ته ډېر محبوب دی. هلکه یو سړی درس ته 15 منټه کینی خو مستقل کینی، ټول عمری کینی، نو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی معنی خدای ته محبوب ترین انسان دی دا بنده. ځکه اعمالو کې مداومت پکار دی. داسې نه ده چې ټول عمر دی معنی مثال په طور په عمر کې یو پیره قرآن شریف خلاص کې او بیا بله پیره د ډډې نه لګي. په ورځ کې یوه رکوع وایه خو ټول عمر دا معمول جوړ کا. په یو ورځ کې 2 رکعاته نفل کوه خو ټول عمر دا معمول جوړ کا چې ربه بس. نو رب ته دا معمولات ډېر خوښېږي. 15 منټه د عالم سره کښېنه، مداومت سره کښېنه، فایده به ډېره کېږي انشاءالله. او بیا به تا ته ښکاره کېږي د هغې فایده به درته ښکاره کېږي. دا نه چې ته یو ورځ ټوله ورځ د عالم جومات کې په صحبت کې تېره کړې بیا وتښتې بار ورپسې خبرې کې. هغه یو بزرګو نو د نبی علیه صلات وسلام مبارک دربار ته به روزانه راته مداومت به یې کوو. خو د هغه په زړه کې د نبی علیه السلام دپاره عشق نو اشعار به وي او نعتونه به د نبی علیه السلام مبارک زیارت سره وي. کور کې به ناستو نعتونه به ولیکل راغې د نبی علیه السلام مبارک دربار ته به نعتونه شروع کړه، نعتونه و صفتونه به د نبی علیه السلام کول. نو دغه مدینه منوره کې یو منافق و، په هغه باندې به دا نعتونه بد لګېده. به دا سړی ته ووي دا سړی یې ګیر که، وایي دا ماله ګیر کې د روزانه غوبل جوړ کړي مړه په جومات کې چې ګورې نعتونه به وایي ځان یې شرمولی دی چې ګیرې که زما محترمو هغه کس دومره ظالمو چې ژبه یې ترې پرې کړه زما محترم چې ته نعتونه وې ځان دې مړه شرمولی دی، موږ دې د خوبونو نه ایستي خو یې دې تباه کا چې ژبه یې ترې وواله په دغه کې. وی دغه سړی د ژبه یې نیولې ده او مسجد نبوي ته د نبی علیه السلام مبارک جومات ته را روان دی، لاس کې ژبه نیولې ده او راغی او جاړي د الله رسول ستا صفات مې ذکر کول لا پسې کنزل وشو. د الله رسول ستا صفات په جومات کې ذکر کیږي نو خلکو باندې بد لګیږي. نن زمانه د الله رسول ژبه کټ شو د دین دپاره. وی بېهوشه شو د ډیر درد نه چې بېهوشه شو. نبی علیه صلات وسلام مبارک وله راغې تشریف فرماشه په خوب کې ورته وایي ولې جاړئ؟ و دی ورپاسې د عیبت کې او جاړي. د الله رسول ستا په دغه کې مې نعتونه وې نو زه خلکو بېعزته کړم، وایي دا منافق دی، خلکو وشرمولم تر دې د الله رسوله دا ژبه مې لاس کې نیولې ژبه یې رانه پرې کړه. داسې خلک هم شته په دا دنیا کې. نبی علیه صلات وسلام مبارک وله نبوت والا لاسونو باندې هغه ژبه دې ژبې پسې ولګوله. وایي جاړه مه اوس په درد نه کوي ښه، وایي چې اکدم یې یو ټوپ و راپاسېده هغه ژبه الله تبارک وتعالی واپس جوړه کړې وه. زما محترم په جومات کې نعتونه وایه ښه دی کې څه دغه نشته، بد به لګي خو لیکن په چا چې د نبی علیه السلام مبارک صفات بد لګي پوه شه دا سړی ایمان والا نه دی. زما محترم نعتونه وایه په جومات کې، جومات دی د نعتونو دپاره د ما محترم، جومات دی د درس او تدریس دپاره. ته څه په سکاوه کې خو نعتونه نشي لګولی، خو دغه یو غیبتې به کېږي او بلې به کېږي. جومات کې به نعت ویلې کېږي، په جومات کې به قرآن ویلې کېږي، په جومات کې به درس ویلې کېږي او چې چا باندې بد لګېږي زما محترمو پوه شه دا د هغه د نبی علیه السلام مبارک د زمانې هغه قوم چې ژبه یې پرې کړی. وی دغه سړی دی زما محترمو دی به راته روزانه وی میاشت پکې ووته 2-3 میاشتې پس دا سړی دی بیا نعتونه وی یو ایمان یې خو تکړه شوی دی که نه ورته پته دی چې زه د نبی علیه السلام صفات ذکر کوم زما ایمان خپل ایمان ورته معلوم شو چې نبی علیه السلام باندې عقیده نورم پخه شوه. چې عقیده نورم پخه شوه زما محترمو نعتونو لی نورم زور ورکو، چې نعتونو لی نورم زور ورکه زما محترمو. وی دغه سړی بیا څه کسان نه ونیو په ډنډو لی بوته. دا سبحان الله د عشق او دا د ایمان جذبه غواړي. ټول سبحان الله بیا ووایي.
دا عشق غلبو کې نو سړی نه سبحان الله وځي نو دغه سړی بیا په ډنډولې باندې ونیو خو دا پیر د ایمان قوي شو وته پته و چې نبی رسول الله جبه ټیک کړی ده او جبه واپس لګولې ده چې په ډنډولې باندې بوته زما محترم وی قتل چې کم کور ته مخ کې بوتل او هغې ته بیا وردن نه که زړه کې خو ویرېده چې په دا کور کې خو زمانه یو پیره جبه پرې شوې ده په دې کې خو زمانه یو پیره جبه کټ شوې ده یریدلې خو لیکن چې وردن نه شو هغه کورو لیکن خلق بدلو زما محترم چې روټۍ خلکو ولا روټۍ موټۍ را بار کړه روټۍ چې وخوړه یو سړی دی ورته وایي او دې پیژندم هغه وایي جي ما خو ونه پیژندی دا ځای دې وپېژنده او جي دا ځای خو مې وپېژنده دلته نه ما نه د دین دپاره ژبه پرې شوې ده د هغه ځای دی وایي ښه وایي د لاس نه یې ولې ونیم بوی تلم زما محترمو یو کوټې ته دننه کړم چې مې ولید یو غټ شادوګې ناستو ټول بدن باندې ویښته وایي چې زه یې ولیدم نو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او ژړلې وایي ما ته وایي دا سړی پېژنې ما ورته دا خو سړی نه دی شادوګې دی ما ته وایي دا شادوګې نه دی تا نه چا مخکې ژبه پرې کړې وه ما ته او پرې کړې وه وایي تا نه چې چا ژبه پرې کړې وه دا هغه سړی دی او زما پلار دی چې الله ته شادوګې جوړ کړی دی زما محترم سبحان الله الله دې موږ د دې نه وساتي قسم دی وی زما رب وعده کړی دا وی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب الله فرمایي چا د جماعت امام پسې خبرې وکړې چا یو عالم ته دشمنۍ ته لاس ونیو رب وی دا زما د خدای سره دشمنۍ ته لاس دی زما محترم الله دې موږ د خدای د دشمنۍ نه وساتي دا انسان دی چې الله ته بیزو او شادو جوړه کړې ده او جاړي ټوله ورځ او شپه جاړي په موږي هم دلته تړلی دی په موږي خپل پلار تړلی و زما محترم الله دې ته موږ وساتي وی دعا ورته وکړه چې الله یې جوړ کړي وی دعا به ورته زه وکړم خو لیکن دا ژبه ما نه د نبی علیه صلات وسلام مبارک په صفاتو کې پرې شوې ده دې د پیغمبر نه معافي وغواړي او مدینې منورې ته دې راشي ما د خپل ذات دپاره خو نه دي کټ کړی ما نه د پیغمبر د صفاتو باندې ژبه پرې شوې ده ما ته که رد بید ویلی شوي دي ما په جومات کې نعتونه لګولي نو ما ته خلکو سپک ویلي دي او خلکو رټلي زه خلکو په دې بې عزته کړم د خپل ذات دپاره نه راشه د پیغمبر نه معافي وغواړه وایي هغه سړی بیا ډېرې معافیانې غوښتې دغه د شادوګي په شکل کې مړ شو زما محترمو چا لامبوم نه کندې وله ویسته او د حیواناتو یې دفن که زما محترم الله دې موږ وساتي د دې نه نو ما ووې خدای ته محبوب ترین عمل هغه دی چې ستا په زړه کې د پیغمبر جذبه پیدا شوه او هغه جذبه عارضي نی هغه په مداومت سره خدایه زما په د عشق زما په زړه کې کوم عشق د پیغمبر دپاره دی نو دا عشق به زه ځان سره قبر ته وړم زه ویم قسم دی دا عشق په مداومت سره دا اعمال په مداومت او همیشګۍ سره درس ته په ناستې سره په همیشګۍ سره دا به ستا په جنت کې او په قبر کې رڼاګانې کوي زما محترم او الله ډیر ظالم نه دی الله چا سره ظلم نه کوي دا یو خبره کومه هغه یو زنانه و نبی علیه السلام مبارک لراله وایي د الله رسوله یو خبره کومه دې خبرې ته توجه کوئ نبی علیه السلام وایي څه خبره کوي وایي د الله رسوله وایي ما خو اورېدلی دي چې الله به دا خلک په جهنم کې سوځوي نو نبی علیه السلام وایي او چې څوک بد کوي جهنم نو د الله رسوله وایي تا نه خو موږ دام اورېدلی دي چې الله د خپلو بندګانو سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي نبی علیه السلام وایي دا هم صحیح خبره ده نو د الله رسوله زه یو خبره کوم زه چې په تنور باندې ډوډۍ پخوم زما بچی دی زما ماشومان وایي زه د تنور تب تم نه پرېږدم چې ته تنور ته ور نه غورځېږي د خپل بچی باندې مې د تنور تپم پیرزو نشي نو بیا الله دا خلک جهنم ته ولې غورځوي د الله رسوله عجیبه غوندې سوال کړی دی ښځې ګورې ښه چا سره جواب شته وایي دی کې الله د قرآن آیاتونه نازل کړه وما ظلمهم الله الله وفرمایل جبریل علیه السلام راغی وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله وی زه په چا باندې ظلم نه کوم لیکن دا خلک چې ظلم کوي ولكن كانوا انفسهم يظلمون دی په خپله باندې د ظلم والا لار اختیار کړې ده زه خو ډېر راکاږم خو دا په خپله جهنم ته ورخلاص یو ځان غورځوي زه چا باندې ظلم نه کوم نو زما محترمو الله په چا باندې ظلم نه کوي الله خو موږ ته دواړه لارې ښودلې دي جهنم والا لار هم ښودلې ده جنت والا لار هم ښودلې ده چې جنت والا لار زما کور دی په دنیا کې دا جومات او مسجد دی الله فرمایي
په جماعت کې زما کور کې ناسته گویا زما رب سره ناسته ده. قرآن کې الله فرمایي وای او په بار مانه دوه لارې الله خولې دي، یو د جنت لاره چې د مسجد دروازه ده، مونږ ته د الله ټول نصیب کې، ټول وای آمین. او یو د جهنم لاره ده چې د زناګانو بدعملو لاره ده. نو استاد لپاره اختیار دی د جماعت لار اختیار او که د جهنم لار اختیار. الله ظلم نه کوي. نو زه وایم کنه چې دوه ورځې زندگی ده، یو عمل داسې اونیسه، زمونږ اعمال ډیر کمزوري دي، ډیر کمزوري دي، داسې یو عمل اونیسه په مداومت سره چې د قیامت پر ورځ ته خپل رب ته وسیله کې چې خدایه دا وسیله ده او ما په ټول عمر په دې باندې مداومت کړی، لږ غونډه شی دی خدایه، لږ غونډه شی دی، خو ټول عمر مې کړی دی. انشاءالله الله به دې بخي. حدیث ته غوږ کېږدی. حب الدنیا، محبت د دنیا، رأس کل خطیئة، جرړه د ټولو خطاګانو ده. احب الاعمال، محبوب ترین اعمال، الی الله الله تا، ادومها چې دائم وي، و ان قل اگر که لږ وي. حب الدنیا، محبت د دنیا، رأس کل خطیئة، جرړه د ټولو خطاګانو ده. احب الاعمال، محبوب ترین عمل، الی الله الله تا، ادومها چې دائم وي، و ان قل اگر که لږ وي. صالح اعمال یادوي ښه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. کتاب دغه راکړي. امین. الحمدلله رب العالمین. الله موږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دا درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای چې درس لراغلي دي، ستا رضا لراغلي دي، ستا کور ته راغلي دي، خدای د دې څه قسم پریشانۍ دي الله په خپل دست قدرت خدای ختم کا. الله په دا درس کې خدای سپینګری دي، ماشومان دي، نوجوانان دي، خدای د سپینګرو په عمر کې برکت واچوه. الله ماشومان خدای قاریان، عالمان، حافظان، مفتیان کا. نوجوانان چې کوم په دا درس کې ناستي خدای تی د دین سره وابسته کو، د ځان سره خدای په رابطه کا. الله په دا درس کې خدای کاروباریان ناستي، خدای د چا کاروبارونه کمزوري دي خدای په کاروبار کې برکت واچي. په دې درس کې خدای د چا رزق کمزوري دی خدای د رزق تنظیم وکي. الله د رزق باران په خدای وکي. الله په چا باندې په دا درس کې په دا حاضر مجمع کې په چا باندې قرضونه دي خدای قرضونه په خپل دست قدرت ختم کې. الله د قرض د عذاب نه خدای اوساتي. الله یو ماشوم وفات شوی د خدای قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځي. په دا کلی کې څومره مرحومین وفات شوي د خدای قبرونه د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځي. الله ته مغفرت خدای نصیب کې. الله د قبر عذاب وته خدای معاف کې. الله دا کوم چې جمدی د خدای په عمرونو کې برکت واچي، خصوصا د کلی ولا خدای په عمر کې برکت واچي. الله دا په دا کلی کې چې د چا په زړه کې څه قسم اختلافات دي، په زړه کې څه قسم بغضونه دي، نفرتونه دي، خدای په محبت او الفت باندې خدای بدل کا. الله خدای دا کلی په اتفاق او اتحاد باندې خدای تر قیامت د سبا پورې خدای اوساته. الله په چا په زړونو کې څه قسم شرعي حاجت دي خدای د خپل در نه پوره کا. الله څوک بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کې. دا درس زما خويند میند اوري خدای د لپټو د عزتونو خدای محافظ شي. زما د خويند میند په زړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کا. الله دا درس زمونږ د پاره د جنت ته دنه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوا او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.